زموږ عاجزۍ او خواستې قبول کړي. یا الله زموږ خیراتونه قبول کړي. یا الله زموږ صدقې قبول کړي. یا الله زموږ زکاتونه قبول کړي. یا الله چې مسلمانانو کوم محنتونه کړي دي، یا الله دا ټول په خپل دربار عالي کې قبول او مقبول وګرځي. یا الله زموږ پر خپل عمل باندې کمنټ نشته. یا الله ستا د فضل او د کرم مطالبه کوو. یا الله یا الله موږ ټول په خپل دربار عالي کې قبول او مقبول وګرځي. یا الله ستا د قهر او غضب او فتنو او عذاب او مصیبت وسمو وساتي. یا الله زموږ د ټول اخره خاتمه پر ایمان کې. یا الله د دنیا او د آخرت کارساز مې تاسې. یا الله علم به عمل سره د اخلاص راکړي. یا الله علم به عمل سره د اخلاص راکړي. یا الله عقل سلیم، فهم سلیم، قلب سلیم راکړي. یا الله د دین اسلام صحیح سمجھ او سوچ فکر اپ نصیب کړي. یا الله د دین اسلام صحیح سمجھ او سوچ فکر اپ نصیب کړي. یا الله ستا په عبادک الصالحین کې مراولي. یا الله ستا په عبادک المخلصین کې مراولي. یا الله په علماء ربانیین او حقانیین کې مراولي. یا الله مشتور د علماء سو وساتي. یا الله د اخر زمانه د هغه علماء سو وساتي چې فتنې به د دې سره او برتبه په دین او یا الله یا الله زموږ علم د جهنم سبب مګرځي. یا الله زموږ دغه طاعت بندگی د جهنم سبب مګرځي. یا الله یا الله یا الله ته رحمان و رحیم ذات. یا الله یا الله زموږ توبه قبول کړي. یا الله موږ ګناهګار یو. یا الله موږ نافرمان یو. یا الله زموږ څه ګناوې سوي دي. یا الله د شب قدر شپه ده. یا الله د 28 شپه ده. یا الله د قرآن کریم ختم سوی دی. یا الله د قرآن کریم ختم سوی دی. یا الله موږ ټول مسلمانان تا ته عاجزي لاسونه پورته کړي دي. یا الله یا الله زموږ دعاوې مره ده. یا الله د اسماء دروازې زموږ دعاو ته خلاصې کړي. یا الله یا الله موږ تا ته خواست وزاري کوو. یا الله تا ته د ګناهګارو ژړا خوند درکړي. یا الله موږ د ګناهګارو په صفت تا ته ناست یو. یا الله یا الله موږ توبې قبولې کړي. یا الله زموږ عاجزي قبولې کړي. یا الله زموږ ښکاره ګناهونه رامعاف کړي. یا الله زموږ سهوي ګناهونه رامعاف کړي. یا الله زموږ قصدي ګناهونه رامعاف کړي. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والإكرام یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث. یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث. یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث. یا الله په دا ناسته مجموعه کې ډېر ملګري دي، ټولو درخواستونه ستا دربار ته پیش کړي دي. یا الله یا الله چې کوم ملګرو کومې دعاوې غوښتي په زړو کې کوم حاجت دي، یا الله په زړو کې کوم حاجت دي تمام شرعي حاجات یې ورپوره کړي. یا الله د دې په زړو کې کوم حاجت دي یا الله تمام شرعي حاجات یې ورپوره کړي. یا الله پر تمام امت باندې خپل فضل و کرم و احسان وکړي. یا الله د تمام امت په مابینځ کې اتحاد و اتفاق راولي. یا الله پر تمام امت باندې خپل فضل و کرم و احسان وکړي. یا الله ستا د حبیب امت دی یا الله په ډېر تکالیفو جوړ شوی دی. یا الله د دجال د فتنو څخه محفوظه کړي. یا الله تمام اسلامي مملکتو کې اتحاد او اتفاق راولي. یا الله زموږ حکمرانانو ته هدایت وکړي. یا الله زموږ مشرانو ته هدایت وکړي. یا الله زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي. یا الله زموږ سپین ږیرو ته هدایت وکړي. یا الله زموږ علماو ته هدایت وکړي. یا الله زموږ د نوي نسل حفاظت وکړي. یا الله زموږ زنانو ته هدایت وکړي. یا الله موږ د زنانو د حقوقو څخه خلاص کړي. یا الله د حقوق الله د ادا کولو توفیق راکړي. یا الله د حقوق العباد ادا کولو توفیق راکړي. یا الله د مسلمانانو د حق تلفیظ وساتي. یا الله چې کوم مشکلات پر امت باندې یا الله خصوصا د فلسطین پر مسلمانانو باندې یا الله ډېر درپدر دي. یا الله ډېر ستړي دي. یا الله د مسجد اقصی په خاطر باندې یا الله ستا د دین په خاطر باندې دا کشنۍ جومات ولاړ دی. یا الله یا الله که چیرې دا ختم سي الله دې نه کوي. یا الله په ظاهره بل داسې جومات نه معلومېږي د مځکې پر مخ باندې یا الله چې د مسجد اقصی حفاظت وکړي. یا الله ته د مسجد اقصی حفاظت وکړي. یا الله د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي. یا الله د تمام مساجدو مدارسو خانقاو تبلیغي مراکزو حفاظت وکړي. یا الله د تمام دیندارو مسلمانانو حفاظت وکړي. یا الله د تمام دیندارو مسلمانانو حفاظت وکړي. یا الله زموږ د ظاهر او د باطن اصلاح وکړي. یا الله زموږ د ظاهر او د باطن اصلاح وکړي. یا الله زموږ د زړه حسد، بغض، اناد، انانیت، خودغرضي، تکبر، لویي، قوم پرستي ټول ګناهونه لري کې. یا الله یا الله ټول ګناهونه لري کې. یا الله موږ صحیح مسلمانان جوړ کړي. یا الله موږ متبع سنت جوړ کړي. یا الله موږ په قرآن او حدیث باندې مخلصین جوړ کړي. یا الله د
اسلامي مملکتونو په مابین چې کوم مشکلات خصوصا د پاکستان او افغانستان په مابین یا الله دا په اتحاد او اتفاق بدل کړي یا الله دا په الفت محبت بدل کړي یا الله دا اختلاف ختم کړي یا الله دا جنگ او جګړې ختم کړي یا الله موږ ته شکایت کوو یا الله موږ بې وسه سوي یا الله موږ عاجز سوي یا الله زموږ غمخواره نشته یا الله زموږ پوښتنې والا نشته یا الله پر موږ د رزق دروازې بندې دي یا الله په دا فرضي روژه کې یا الله پر موږ باندې دغه دروازې خلاصې کړي یا الله موږ د رزق په وجه د رزق د تندۍ په وجه موږ کفر ته مه مجبوره کړه یا الله زموږ فقر باعث د کفر مه ګرځه زموږ مالداري باعث د سرکشي مه ګرځه یا الله ته رحمان و رحیم ذات یې یا الله ته خپل فضل و کرم و احسان وکړي یا الله ته وایه زموږ ستا څه دعا وغواړي یا الله موږ ستا څه دعا غواړو یا الله ستا رسول وایي الدعاء مخ العباده یا الله موږ دعا کوو ستاسې یا الله ستا د درباره څه نا امیده نه یو یا الله اگر چې ګناهګار یو یا الله اگر چې نافرمانه یو یا الله ته رحمان و رحیم ذات یې ته رحمتي وسعت كل شيء توا ان ربك واسع المغفره یا الله زموږ مغفرت وکړي یا الله زموږ د ګناه په وجه موږ ته سزا مه راکړې یا الله زموږ د ګناه په وجه موږ ته سزا مه راکړې یا الله چې کوم مسلمانان ناجوړه دي ټولو ته صحت کامله عاجله ورته نصیب کړي یا الله چې کوم مسلمانان بندیان دي یا ورک دي خصوصا زموږ کور عافیه صدیقي دا رقم د فلسطین مسلمانان چې کوم زنانه او ښځې بندیانې دي د دنیا په کونج چې کوم مسلمانان ناحقه بندیان دي یا ورک دي یا الله په خیر او عافیت یې پیدا کړي خپلو کورو ته راورسوي یا الله په دا ناسته مجموعه کې چې کوم مسلمانانو کوم شرعي حاجت په زړه کې دي یا الله د دې په زړه باندې ډېر ښه خبرې یا الله تمام شرعي حاجات یې ورپوره کړي که دنیوي که اخروي یا الله که دنیوي که اخروي یا الله چې کوم مسلمانان بې اولاده دي موږ سره دعا درخواست کړی دی یا نه دی کړی یا الله ټولو ته نیک صالح اولاد ورکړي یا الله چې کوم مسلمانان قرضداره دي قرضونه ور ادا کړي یا الله چې کوم مسلمانان غریبان دي مسکینان دي ښه د حلال رزق ورکړي یا الله چې په کومو کورو کې اختلافات او جګړې دي دا په اتحاد او اتفاق باندې بدلې کړي دا په اتحاد او اتفاق باندې بدلې کړي یا الله چې کوم څوک ستا د دین کار کوي د دنیا په کونج کې کوي یا الله ته اجر قبول کړي یا الله ته مزید توفیق ورکړي یا الله پر موږ باندې خپل فضل و کرم و احسان وکړي یا الله تمام علماو ته هدایت وکړي ټول علما ستا د دین پر کار باندې راولي یا الله چې کوم خدمت شو دي یا الله تا ټول په خپل دربار عالي کې قبول و مقبول وګرځوي یا الله ته رحمان و رحیم ذات یا الله د خپل فضل و کرم و د احسان معامله وکړي یا الله د اسانۍ معامله وکړي یا الله موږ کمزوري یا الله موږ ته د عافیت خواست کوو یا الله موږ ته عافیت راکړي یا الله موږ ته عافیت راکړي یا الله موږ ته عافیت راکړي موږ عاجز یو ناتوان یو بې وسه یو کمزوري یا الله په خپلو ګناهو باندې اعتراف کوو په خپلو ګناهو باندې اعتراف کوو یا الله زموږ دعاګانې قبولې کړي یا الله چې څه مسلمانان مړه دي د ټولو مړو مغفرت وکړي یا الله د تمام امت مغفرت وکړي زموږ د مور پلار قربان عزیزانو دوستانو د ټولو مغفرت وکړي یا الله دغه د روژې میاشت زموږ د نجات ذریعه وګرځوي یا الله زموږ دپاره د عتق من النار ذریعه وګرځوي یا الله د روژې په میاشت کې موږ هغه خلک مه جوړوي چې موږ هغه بدبخته سو چې د روژې په میاشت کې زموږ مغفرت نه وځي یا الله موږ هغه سخیان مه جوړوي چې زموږ د سخاوت په وجه د ریاکارۍ په وجه موږ جهنم ته ځو یا الله موږ هغه علما مه جوړوي د شهرت په وجه چې موږ جهنم ته ځو یا الله موږ د شهرت څخه وساتې یا الله